तो په نفس کې چې دې ملک او ژوند دې مشاهده د قدرت د الله فی الغیر چغه خرو هغه وفات هغه د مخې زر به ژوند دې کوم ثم رکسوا وګورا چې سرګي خلاړو کړه دې تاسو رګي ورته کوم دې لرا به هغه موږ دې ته وهلرا فلما تبين له بالمشاهده دا څنګه چې مخکې کې یقین نو په قدرت الله باندې مخکې یو هغه استدلال بالاستلاف یقین حاصله بالاستدلال فإذا دا یقین حاصله بالمشاهده یقین یو حاصل بالاستدلال یقین حاصل بالمشاهده لا به دو قسمه یقین حاصل بمشاهده في النفس بل یقین حاصل بمشاهده في الغير کی فلما تبين له بالمشاهده کله چې واضح شد ته قدرت الله مشاهده سره دا مقصد لري چې مخکې یقین په قدرت نو وسراغه مخکې یقین هغه بالاستدلال او دا یقین بالمشاهده فلما تبين له کله چې واضح شد ته قدرت الله په حیات او توبانه په مشاهده سره قال اعلم وسخفيشم قال اعلم ان الله على كل شيء قدير ولذي سو خپيګم چې الله دې بار شمال قدرت والا په یاد متاو باندې دا دې مثال دا اولیاء الرحمن یاد کته وکړي چې ابراهيم عليه السلام غیر بزما ارني کې فتح الموتى وګه ما د یسر کې تجوند کې مړ درام قال ولو تؤمن الى الله فورسا يقين دې په قدرت الله په یاد متاو باندې قال بلا زما يقين شته په قدرت الله په یاد ما د مطالبه د وجه شکر نه مطالبه صرف دې اطمینان قلبي لپاره ده بخاری کی روایت راضی اور ډیر مشکل حدیث ہے نحن احق بالشك من ابراهيم بخاری جلد اول 300 صفحه کې لا ذکر کړي دار کی جلد اول 328 صفحه کې ذکر کړي میں جلد اول 300 کما ته صفحه کې ذکر کړي دار کی جلد ثانی شپږ سو سروي کې ذکر کړي ان ضرور دې حدیث ذکر کړي درې دې جلد اول کې او یو په جلد ثانی کې نحن احق بالشك من ابراهيم او دې اسکار ظاهر ده چې شک په قدرت د الله کې کفر دی نو څنګه نبی اسلام نحن احق بالشك من ابراهيم زیات حالانکہ بشک سے ابراہیم علیہ السلام نے حالانکہ شک بھی قدرت اللہ کفر دے جواب دلی یو جواب جدل کی مقصود نفی شک دا اس بات شک نہیں مقصود نفی شک دا مانا دارا نحن حق بالشک من ابراہیم ونحن لا نشک فكيف شک ابراہیم مقصود نفی اعتراض دا ابراہیم علیہ السلام چې ابراہیم علیہ السلام تفوس نے شک نو لکه څنګه اللہ دغه تفوس کے مقصد نفی اعتراض دا ابراہیم علیہ السلام نے نحن حق بالشک من ابراہیم ولا نشک في قدرت الله فكيف شك ابراهيم من زيات عليك فشخص ابراهيم عليه السلام قال الله پاک قدرتنا قدرت وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين من شک نکو فكيف شك ابراهيم نو شک ابراهيم عليه السلام کو مقصد دار ہے دفر سوال ابراهيم عليه السلام نے چراغ سوال دی کہ بت علم او تعالی شک نہ بلکہ فرض زیات اطمینان فرض ہے اغا یقین کہ اغا معتبر دے ایمان کی میرے سدار اغا یقین اغا حاصل ہو شیخ اللہ برکتو ذکر کئی شک دے کہ بخبر معنی متعارفہ جس سوا طرفین دے مشہور معنی دار مدد کے مبنصری ای سوا طرفین اگا معنی نہ برات شک نہ برات دل کہ مطالبہ مشاہدے شک معنی سره مطالبہ مشاہدے ذکر شاد اولیاء اللہ داوی شاد خواص داوی چاغي انتقال کئی خبر نہ شهود تا خبر معنی یو دے یقین حاصلہ بالخبر والاستدلال یو دے یقین حاصلہ بشهود ليس الخبر كالمعاینہ خبر پشاد مشاہدے معنی نہیں ليس الخبر كالمشاهدہ كالمعاینہ دارگی ذکر کے ساجی رحمت اللہ شدید عاقبت مالی دلیلا اور ادھر پشاد ادھر چلتے ہوئی یو سڑے نے کہ بغداد موجود ہے کہ محمد بغداد دے دے اور بر سڑے کہ بغداد کو گزو بخارو کے حال والی خیال کے سڑے مو کو یقین دے وجود بغداد صرف خبر مانی اور دا چاچ بغداد پر خار کے گھر دے دے بغڑی لی دلی کرسی لی دلی خزر کو لی دلی شکل چداغی تیر ذات پر سبات دا چابر جسر پہ خبر مانی شدید عاقبت مانی دلیلا اور ادھر پشاد ادھر چلتے ہوئی حاصل دار کہ ابراہیم علیہ السلام مطالبہ للشک نوا بلکہ دا مطالبہ دفارد مشاہدی وا مشاہدی کہ خواص و قار در چاہی لگتفی بالخبر بلکہ انتقال کئی خواص خبر نہ شہود کا مطالبہ شہود کی نمارا دا شدا نحن حق بالشک من ابراہیم زیاد تانیت کوئی مشاہد مطلب دا مشاہدی اسلام ابراہیم علیہ السلام سنگ ابراہیم علیہ السلام مطالبہ کرو دا اللہ دا مشاہدی دا قدرت دا اللہ اور اللہ ورطو کو ذرا فتیور کی
की दारिंग मंग ज़्यादा है कि मुतारबीन मुशाहिदे से जब अल्लाह पाक मुशाहिदा कुदरत के अल्लाह व तो खुदा मेराज ते वो तो मेराज की अगर मज़ाहिर द कुदरत अल्लाह लीली दलाल द कुदरत अल्लाह हमें व बैतुल मामूर व ज़ाबियाओं से मुलाकात हो और दागी साबर जन्नत और दोज़ख दागन लकतु की वाक़ई मेराज की तफसील राजी दारा दारा नहनु हक़ बिशक इब्राहीम ज़ियात अलैहि मुतारबीन मुशाहिदे से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह मुशाहिदा कुदरत की और कुरान दफकई द इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चदा गदा मुतालबा ने शक दवा व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौता करजूर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ए रब ज़ो के माता जैसे कि जदा के तमज़रा क़ाल और अब तो में हुए अल्लाह व सायकीन ने कुदरत अल्लाह तफोस देर फारकई दूसरा अल्लाह को खबर दे कि खलक ला यकीन वाले की चीज नबी अलैहिस्सलाम ने शक द वजह तफोस करे खबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शक द वजह तफोस करे क़ाल और फल अल्लाह मुज़ाफात के फुल पे खबर लगे बसरी सायकीन ने कुदरत अल्लाह पे हयात मौता व क़ाल बला वो ज़बाक लग यकीन दे कुदरत साबर पे हयात मौता वाले दे शक द वजह तफोस को वलाकिन लियतमइल क़ल्बी कि मजबूत चीज मुतारबा द मुशाहिदे को मरियतमइल क़ल्बी कि मजबूत चीज ज़बा क़ाल व खुद अरबात मिन तेरे फसलुन इलैका फलमा जिक्र कही कि यकीन दे किस्म दे यौदे इल्म यकीन और दे हक यकीन दे आयत यकीन इल्म यकीन और आयत हक यकीन आयत यकीन अगर यकीन हासिल बिल-इस्तिलाह ذات हक यकीन लक वजूद अल्लाह वहदत अल्लाह बने मन यकीन को वजह वजूद दलाइल वहदानियत अल्लाह ने कुरान जिक्र कही मक्की जिक्र शो बार-बार और दे हक यकीन इबारत है इल्म हासिला मुशाहिदी फिल गैरना ये मुशाहिदी फिल गैरना और आयत यकीन दरे मदरजा इल्म हासिला मुशाहिदी फिल नफ्स मिसाल लगते अन्नार मुहरिकुन नार मुहरिक ने वसपदे माने इल्म हासिले लगे वो तवाचवा चलरगे वसिद साब इल्म राशि जो इन्नहु मुहरिकुन खुदा इल्म हासिल शो मुशाहिदी फिल गैरना कि इहराक असर वक नार पलरगी की और दे इल्म यकीन इल्म हासिला मुशाहिदी फिल नफ्स तो बखला देख बत और नदी वरता कि दरवी से ता एकला साब यकीन वो इन्नहु मुहरिकुन खुदा इल्म यकीन शो अगर लरगी दे इहराक में चसा को इल्म हासिल जे पे इहराक नार मार इन्नहु मुहरिकुन दासरे दा हक यकीन दे दा चगुत लवर ले ता की किदला कर नो साब दा आयत के जो अन्नारु मुहरिकुन दासरे दा मुहरिक दे दा दे आयत यकीन मुतालबा कोला इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा हक यकीन आयत यकीन नफ्स यकीन हासिल قال बला वो जमा यकीन हासिल ले साब कुदरत अल्लाह वा साब कुदरत मार के याद मौता सवला किलियत माली कल्बी मुतालबा में दे वजह दा कि मजबूत चीज मा हु मुशाहिद इसरा قال باخذ وخلا فاخذ اربعه من الطير واخلا سلور مرغان ترسیس قران نشته دار کې هونه کې مفسرین ذکر کوي سلور مرغان یو چرګ او دیب کارغه او دیب طاووس او سلورم کوثرا لا سلور مرغان فاخذ اربعه من الطير فصلهن اليك او دې حکمت ذکر کوي کارغه کې حرص او په باقي کې شاوت زیات ہے طاووس کی فخریت په حسن باندې او کوثر کې الفت زیات ہے نو صوفیت دا مستبادګي چې دا ټول دې نه وټه کوا د ځان نه دالري کړه ځان فخذ اربعه من الطير فصلهن اليك واخلا سلور مرغان فصلهن اليك معلوم کدي خپل ځان چې به فجري فصلهن اليك معلوم کدي خپل ځان سره ثم قطعهن او دلیل په تقدیر باندې ثم جلال كل جبل فصلهن معلوم کدي خپل ځان چې دا فجري به ټوټي کدي له کباب کا ثم جلال كل جبل منهن جزاء بكيد فارغ باندې نه حسين لرا او ثم له سرور الله سورسا ثم له يهدي لك سارا بآواز کدي ترادي بتا دو من باندې اگر کې وکړه وعلم ان الله عزيز الحكيم فيش تاسج الله له سر وذات حکمت والا ذات رجوع الاسل والصلاه من فاق شروع لمساد المنفقين في سبيل الله المنفقين في غير سبيل الله وسل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل هذا كسان وسلف مارد حارد واقيراتي هذا كسان جخر کے فل معلوم فلا اللہ کی مشان دیو دانی باندې انبتت سبع سنابل چغون کی وږي في كل سنبلة 100 حبة پر وږي سل دانی حاصل الله پاک و ثواب ور کوي دا الهي ثواب دی ادنا لمن جاء بالحضرت فلان صالحا او بهذه زیات و ثواب دی بدی بنا نه والله يضاعف لمن يشاء دو چاند ور کوي سوال نه په سوال سه ور کوي والله يضاعف لمن يشاء الله دو جدي اجر ثواب الله تعالی پر چلا خو چې اخلاص دی به بدی بنا نه درې مرتبه دا الهي ثواب والله واسع عليم بشمار ور کوي به ته ور کوي
والله واسع علیم الله فراح قدرت والا دین زیات عمر کې وې په حال د بندگانو دغه اخلاص باندې صبر چې اخلاص زیات وي اجر زیاتېږي نامي والله واسع علیم دې کې دې اشاره الله دې فراح قدرت والا قادر دې په نام باندې په دومره اجر باندې علیم په دې په حال د بندگانو باندې بل مثال الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا هغه جګر کې خپل مالونه فلاد الله کې ولحد اخلاص ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا عذاب نور پسې کې پاوه چې چې خرج کړي فلاد الله کې اثباتنا کبابل شاور کې د بدام درکړي دا به اثباتنا ولا ظن بدر دي چې زړه پیړې پړلې دي ورې یو زول لوټ د گزار کی او سکار نه کې ولا ظن بدر دي لهم اجرهم ذي سبيل فقير ظفارا لهم اجرهم عند ربهم دين فراج الله سولا خوف عليهم ولا يحزن البشر تبهير پدی باندې په راتون کې وقینه باندې غمجوري کې صفات شپه دنیا کې قول معروف عذاب الانفاق بیان عذاب الانفاق قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها ولا نرمى المعروف اللين ولا نرمى ومغفرة بخشش لفارد محتاج لا ډېر غوړ دي صدقې چې ورسې کې بدل دي یو زول لوټ گزار کې زسه پیډ پړې دی ونی دا غیر دا غوړه چې کلام ورته وکي چې د بل وخت راشه الله دې حاجت پوره کا قول معروف ولا نرمى ومغفرة بخشش لا ډېر غوړ دي من صدقه دا صدقې چې ورسې کې باغې څه بدل دي والله غني حليم دا د الله امتحان دی الله باندې قادر چې ټول مخلوق ته ورکړي او هغه څوک فقیر پاتې نشي او څوک یې غني کړي څوک یې فقیر کړي دا د الله امتحان دی والله غني حليم الله به فوازات د انفاق د مخلوق لا چې حکم به انفاق کې د سره چې الله محتاج دی الله غني دی نو به ورواله مخلوق لا د انفاق د مخلوق لا صبر الله ذات چې داغه باندې تاسو ودرتي محروم خلک بکار چې دا بر سره واخلي په ځل باندې حليم ذات باندې تبا کوي حليم صبر الله ذات لا مثال د فاضل الفقير في غير سبيل الله يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى وايمان والو وبرباد ويقبل صدقه بالمن ذا اجر وثواب وباطل وبرباد ويقبل صدقه بس باطل اسرا الناس باطل او ادي سبب د بطلان د اجر وثواب دي بس باطل صاحب بدل اسرا لکس کریا سبب د فرض بطلان د عمل له ملو ادي سبب د فرض بطلان د انفاق دي وشاد او چا بر چې خلک به د فرض زار خود خلق ته ریاکار په حقیقت کې فالله ایمان نشه دی وجه ریاتا علماء شرک خفی ویل کېږي ولا امن بالله ولا بالحقیقت کې ریاکار یقین کوي فالله باندې ضربوت ظفر چې کې ور اخرت باندې فبصره مثال ریاکار فبصره مثال د انفاق ریاکار او مثال د عمل ریاکار کما سره صفار لري تراب وشاد یو کوي الحجر الابلس وشاد یو کوي غټه چې باغې باندې خاور پرتوي فاصابه وابل ورسیږي ته غټ باران فاصابه وابل فترکو صلى وغيرها غير تشتورا شر قران نور الله برکو د خپل لسان بدل اچ پوجا په بدل کو صلى وغيرها غير تشتورا چې بارات به وشي به هیڅ شخار په نوي نارګي هغه یا کار په سبب دریا باندې خپل عمل لکنګار شو څه شی پورې پاتې نشو دا اجر او ثواب عمل برباد شو بدل کو صلى دا حاصل مثال لا غنون على شيء مما كسبوا لاس به تور نشي یا کار په شی باندې دا بارنا باب حورت ترجمه د شیخنا نور الله برکو مقصد لاري داغه بدا بارا کوله لا غنون على شيء مما كسبوا ډېر خلق د محاورت ترجمه لري کې حاصل سوی وګد کی مسله لا غنون على شيء مما كسبوا حاصل دار لاس به تور نشي یا کارو بابا بار چې لکه خلق تشاور شي لاس دا شیخ راغی لاس خلاص په تور نشي څه پیدا پیدا حاصل نشو دا دریا کار چابر کړي د خیراتونه کړي دي حجونه کړي دي خو به ټول کې یا کار کوله حج برباد صدقه برباد هر څه برباد لا غنون على شيء مما كسبوا ولاس به تور نشي یا کارو په شی باندې دا باندې چې کړي الله اجر او ثواب نور کوي بلکې حدیث کې راځي چې چار فرض عمل کړي زدا غسر ټوا ساده عمل اجر زما سره شي دا خو زما فرق نه دی لا غنون على شيء مما كسبوا لا تور نشي یا کارو په شی باندې دا باندې چې کړي دي والله لا يهدي القوم الكافرين الله توفیق نور کوي صحیح عمل او دا قوم کافر ته ومثل الذين ينفقون بمساعد الفقير في سبيل الله ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله هذا کسان چې خلقي مالونه صرف او صرف د فارغ طلب کول د رضا باندې الله چې سریا فکروي هذا کسان چې خلقي خپل مالونه د فارغ طلب کول د رضا باندې الله وتثبيتا من انفسهم زباني دي یو وتثبيتا من الارض وجد تيقظ ضرور دین فجر ثوابانه خالص رضا الهی لپاره او ځکه ځکه یقین وي چې دې عمل ثواب مال الله پاک راکړي وتثبيتا من الانفس وتيقظا وجد تيقظ فجر ثوابانه چې پیدا ضرور دین ده وتثبيتا
بالاسمهم ودفار ځان مضبوط اولو په دین کې نادر بچ په دین کې مضبوط شوم وتثبيتا بالاسم ودفار مضبوط اولو د خپل ځان په دین کې کما سر حبت لداسب الفقير چې خالص فرازي او د وجه ته يكون فجر ثواب باندې کما سر الحبت بربت البشاد او داني به هیڅ کله ځای کېږي بشاد او جنت باندې باغ باندې بشاد باغ باندې چې په لور ځای باندې وي وصابها وابن ورسګي تباران غټ فاتذ ګنا ذ فعل ورکی به ودر د چد فإن لم يصبها وابن او که ورسګه ته باران فتل فيكفي طلنا پر خبر کافي مقصد چې دغه بات هیڅ وخت ځای کېږي نه دارګي عمل د داس کې سبب عامل چې هغه ځای کېږي اجر ثواب خامخا ورکي فإن لم يصبها وابن کو ورسګه دغه بات باران غټ فتل فيكفي طل کافي کې دغه لپاره پرخه دغه لپاره کافي یو هغه نیوی ځای کېږي دارګي عمل د مبتغي رضا الله د اخلاص کون کې ځای کېږي حاصل دار والله ما تعالی مبرون بصیر فجر الله چې د عمل کې اخلاص تاو کنهشته والله ما تعبرون بصیر الله په اعمال اساس باندې خبردار دی چې دا متلبس اخلاص سریو کړی دي ایو د مثال د الفقير في غير سبيل الله ایو د احدكم تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الانهار چې بلار د الله کې د خلک مثال داسې باغ دی جدا سے سړي دی خو دې او تر ساسو چې وی دغه لپاره باغ د کجورا د انګورا تجربه به تاجر نهار به کې دلا د ورو داخله ولي له فيها من كل الثمرات دې سړي د بار د مالک د فار په دې کې ګڼ قسم میوي واصحابه الكبر رسیدنی مالک د باغ بڑا توب یہ نور غټل شي کوله واصحابه الكبر رسیدنی دې مالک د باغ بڑا توب له ذریه الزفار او د مالک د باغ اولاد به کمزور هغه صرف خوراک کوي غټل شي کوله وله ذریه الزفار او د فار اولاد به کمزور د غټلې وي خړلو خو به خړلوي واصحاب اثارون پدا څور شيږي دی باغ د مالک ته اثارون تیز باد احساس کې باد ولې ته ویل کېږي د خلکو د محاوره کې د پیرانو ډولې وکړه دا نیغ باد چې کوم د عبادت په شان چت شي دا پای کې وربي د فاصحاب او اثارون ورسېږي ته باد ولې فيها نار الجبال کې وربي فاحرقت وسې دا ور دغه باغ لره لکه څنګه حاصل د مثال څنګه چې یو بڑا باغ دی نور غټل شي دغه باغ ته انتظار دی او د بڑا اولاد دی هغه د خوراک دی د غټې د سټول دی او د غټول دی او دغه باغ ته یو سلی پر راشي او باغ یو وسی دی نور غټې نه دی دار کې چې چا باغ د آبار جوړ کړی دی باغ د آبار جوړ کړی دی حجونه کوي صدقې ور کوي لیکن ریا هغه خپل او تلت کې هوا ریا څه دی ریا اگر ریا لت کې چې ریا ول دی هغه خپل باغ د آبار پر یا باندې وسه څنګه چې دغه به خو په آخرت کې آباد شي کوله دغه باغ د آبار چې د تلت کې دی ریا وا پر یا باندې وسه نور آباد په آخرت کې نه شي کوله هغه باغ تباہ برباد کړه څنګه چې دغه دار کې د بوډا باغ دی او نور غټل شي کوله هغه تباہ ور راغې بعد راغې وسه نور غټل دغه د مثال ریاکار دی ریاکار باغ د عمل جوړ کړي او خیراتونه کړي او حجونه کړي او حج جهادونه کړي لا لا هرګل په ټول دریا د فار حج دریا د فار علم دریا د فار ټول اعمال دا جهاد دریا د فار دا ټول اعمال برباد شو الله عز وجل عمل هغه چې زمانه شریعه په آخرت کې به عمل شي کوي حاصل دار څنګه چې دغه بوډا باغ تباہ شو اور باندې به غټل شي کوي دا ریاکار خپل باغ د عمل تباہ غفریا باندې لیت کې ورته دریا وا ټول برباد شوه نور عمل نشي کوي حاصل مثال بحث درخت دارګه هغه ریاکار هغه عمل د باغ چې کوم عمل صالح هو نیک عمل جهاد کاو حج کاو صدقات ور کول منذر کول خو په ریا کول نه بو دي کاو دغه ریا نه بو دا ټول عمل صالح لال برباد کړه باغ د عمل وسه فریا باندې کذالک یبین الله لهم الآیات دارګه الله قانون باندې تاسو مثالونه لعلکم تفکرون چې تاسو سوچ وکړئ کې دیکي ترغیب الى انفاق الطيب دبر وسوسه شیطان تقسیم د صدقې سری او جهری ته تسلی نبی رسول الله صلی الله علیه بیان د مصارف زجر للبخلاء حاصل در کو داده یا ایها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم او ایمان والا خرج تاسو د پاکیزه مال الله الحلال مال حرام مال یا الله خرج تاسو من طيبات ما كسبتم د حلال مال چې تاسو په لاس غټلې د تجارت مال خو چې په لاس غټلې دا سره چې په حرام دي هغه صحیح پر رشوت دي هغه صحیح دغه خیراتونه کې ومما خرجنا لكم حدیث کې راځي لا اول
محمد الله ترمذی کی راضی لا صدقه بالغلولنا لا صدقه بالغلولنا لا صلاة لمن لم نشره مدعا چا لا نشره مدعا چا هغه د سوري کېدار لا صدقه الا بالغلول نشره صدقه د مال حرامنا د مال حرامنا چې چا د مال حرامنا صدقه وکړه نه هغه صدقه نه سيږي بلکې فقها ذکر کوي چې چا نیت د ثواب وکړ په مال کافر شو چې مال حرامه کو په نیت د ثواب وکړ کافر شو یو کله فقها دار بل قول دار چې حرام مال چا سور سوي او مالکی معلوم نه ویلي تصدق به ظاهر کې تعرض معلومي نه فرض ده کو فقها چې ذکر کوي چې چا په مال حرامه باندې نیت وکړ ثواب کافر دی دا په اصل کې چې دا حرام مال د ثواب د فارق کوي مقصد طلب سګنه شي دی باندې ثواب نه حاضرې دا کفر دی او کو فقها چې تصدق کې مقصد دار د سره چې نیت د ثواب وکړي مقصد بر تصدق نه ازاله د مال حرامه د خپل نفس نه خپل نفس یو دی نیت د ثواب په مال حرامه یو نیت د ثواب په امتثال د حکم الهي د شارع حکم کله چې ځان د مال حرامه لري کا نو دغه باندې ثواب صحیح دی الله صحیح دی چې مال حرامه ځان خلاص کړي او یو په دې مال حرامه باندې نیت ثواب دغه صحیح دی او ایمان والا او خرج تاسو له حلال مال نه من طيبات د حلال مال نه چې تاسو ګټلې د تجارت په طریقه باندې او دا مال چې سره زفار تاسو موږ د فار مرسله موږ د فار تاسو مکنا ولا تتيمم الخبيث خبيث معمولی ولا تيمم الخبيث قسم کوي تاسو معمولی سره مال الله چې دا څه په خپل اخلي نه معمولی یو چې زیاتی شي جمعاتي شي ولا تيمم الخبيث منه قسم کوي تاسو معمولی سره مال الله تنفيق ورجا خرج کوي ولا سو بیا اخذ حلال غني تاسو خپل هغه سره کې دا کتاره څو درګي الا تقبضوا فيها مگر چې تاسو کې پټي فاغه کې وعلم ان الله غني حميد و شتا سره کله الله به فرما دي حکم بالفاق دي وجه نه کې چې الله خزاني ته شي دي دي کې امتحان دي او مقصود اجر ثواب دي اصل کې د بدل فاره وعلم ان الله غني حميد په شتا سره الله دې پروازات الګ حمدنو دفر وسوسه شیطان کله بتا ته شیطان سړی په خپل مال مجدر په غاړه دي په خپل ډیر ذریات دي او سخیراتونه دي شروع کړی دي دا روي وکړه دا وسوسه ورځي الشیطان یادکم الفرد وعید باخذ شیطان یری تاسو د فقر د احتیاج د تقدیر الفاق باندې لا وسره په خپل لوی بار بچداري دا والدي دا بسخري د دې لپاره ګټه وکا جمواري وکا په خپل تابع حالات روا دي بیا به ګټه نه جمواري وکا الشیطان یادکم الفرق د فقر یری شیطان تاسو د احتیاج نو امرکم بالفحشاء فحشاء بحيث ذکر د برات بخل ويامركم الري بحي بخل دي ويامركم بالفحشاء امر کوي تاسو بخل باندې والله یادکم الله لو اس کے ساتھ سب تقدیر الفاق باندې مغفرت کتا الله کے بعد معافی و توکم مال بر زیادت کم الله پاک لو اس کے ساتھ مغفرت د طرف الله فضل او زیادت مال والله واسع علیم الله دې فراخ رحمت والا واسع الرحمت واسع القدرت فراخ رحمت والا فراخ قدرت والا فعل په حال د مرفقین باندې یوت الحکمت من یشاء حکمت معنا ذکر کی مفصل دې مقام کې مدارک حکمت علم القرآن والسنه یوت الحکمت ما معلومه داشه چې اصل الفاق هغه چاغه علم القرآن سنت وی اصل موافق هغه دی چې چا صاحب د قرآن سنت وی په دې په فائدہ باندې وي هغه ذکر د دې ذکر کړ د شکل چې هغه په الله کې به الفاق یوت الحکمت من یشاء ورکه علم د قرآن او سنت هغه چا د جوړ شي او به یوت الحکمت وقد ودي خیر کثیره چا د ورکه علم د قرآن او سنت مدارک معنا کوي او به یوت الحکمت چا د ورکه علم د قرآن او سنت وقد ودي خیر کثیره یقین ورکه شغه دی خیر لوی خیردار اصل سخیان علما دي جو حالات ذکر کوي دي بخلا دي اصل سخیان زکه دی اعتاد خیر کثیر کوي خیر کثیر قرآن دی دا قرآن لوی سخاصله بیان دایره لوی سخاصله بیان د خیر د قرآن او سنت فقد اوتی خیر کثیره کله نشته خیر دی وما ذکر الا اولو الباب فل قبل کې مخاوندان صحیح فکر او خواندان فاقذلوا وما انفقتم من لفقه مکی ترغیب ورک وذا ترغیب دی تور کوي هر قسم د فقور کې خدای په اخلاص او پتر کې اخلاص باندې الله پوهه وقال جتا سویر کې الله نه په اخلاص سره فقور کې ترغیب ہے اخلاص اصل کې مقصد دا وما انفقتم من لفقه او نذرتم من هر خیر کار کې کنه فقور کې کنه نظر ورکې په اخلاص سے ورکوا ځکه الله د ضرور په حالات فيږي وما انفقتم من لفقه ترغیب الى الاخلاص في الانفاق وما انفقتم من لفقه او نذرتم من نذر سجوګه الله هغه ته خلق تاسو سره فقا یا نظر بری تاسو سره سره فإذا الله يعلم ان الله پاک په دغه په حالات باندې چې اخلاص او موافق دی کړی مقصد تحذير شو په اخلاص باندې تحذير شو د اتر د عدم اخلاص نه فإذا الله يعلم ان الله پاک په حالات هغه باندې الظالمين من الصار هغه سات جمال لګي لیکن په اخلاص سره لګي دغه الله بہت الله په د الله رضا فائدہ لګي ظالم دی
وما للظالمین من انصار سے فارض ظالمان سو کی امدادی ان تبدو الصدقات فن تقسیم د صدقې سری او جهری تا ان تبدو الصدقات فن ما یا کارور کې صدقو درو دا ډیری کیدی خصوصا فرض صدقه د دې لپاره چې نور عبرت واخلي ان تبدو الصدقات کارور کې صدقو درو دا ډیری کیدی وای تخفوها او پټ ور کې صدقو درا ور کې به مصرف کې ور کوي پټ ور کې مصرف کې ور کې وتو تو الفقراء ور کې دې فقراء او تا هو خیر دا ډیره بهتر ده دا دوه جایز دي ولیکن سری صدقه پر نسبت جهری باری زیات اولاد فقها ذکر کړي چې په فرضي صدقه کې جهر اولاد دي چې نور فرض چې نور ته عبرت واخلي او پر اساس لفظي صدقه کې سر اولاد دي هو خیر لكم دا پټواله ورکل فقراء دا ډیر غوړي د فار اساسو ويكفر عنكم من سيئاتكم لري الله تاسو لا په سبب د صحیح صدقه باندې ګراو اساسو والله بما تعملون خبير الله فامر اساس باندې خبردار دي تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لیس علیک هداهم بیان د احکام فتوا باندې احکام خلق ته بیان کا نشره فتوا باندې رسول د حق د هدایت په دوه معنی دي یو ارات الطريق لار خودل یو د وصول الى الحق لفظ هدایت په معنا د وصول الى الحق سره دا فعل د الله دی دا د بندر دی لیس علیک هداهم یو ارات الطريق دې کار لكل قوم هاد کار د انبیاء دا دی لیس علیک هداهم نشره فتوا باندې رسول د حق ته ولكن الله يديم على الله فعل ولكن الله يديم يشاء الله رسي حق ته چې الله باخو شي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء اغبار ابدا وما تنفق من خير فلانفسكم الله جبار بار تر دادر رسول چې الله انفاق باندې ته محتاج دي وما تنفق من خير هغه چې تاسو ور کوي د الله خیر مال هغه چې خرج کوي تاسو مال الله ته ضرورت نشي فلانفسكم خپل فائدې لپاره وما تنفقون الا ابتغاء صيغه اخبار بمعنى النهي بمعنى الاشاره بخرج کوي تاسو مال مگر د فاضل ټول د رضا باندې کا خرج کې د الله رضا د حصول لپاره ثواب ته ترسيږي او له محتاج نه وما تنفقوا الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا ولا مخرج کوي مال نه مگر د فاضل ټول د رضا باندې د الله ترغیب الى الاخلاص وما تنفقوا من خير يوفى اليكم او چې په دې طریقې تاسو خرج وکړئ الله پر باندې درکې وما تنفقوا هغه چې خرج کې تاسو د مال په اخلاص باندې ابتغاء مرضات الله ذکر مخکې لا ذکر کو وما تنفقوا من خير چې خرج کې تاسو مال په اخلاص باندې رفار رضا الله يوفى اليكم برابر کې الله پاک داغه بدل تاسو سره وانتم لا تظلمون تاسو باندې ظلم وکړئ تاسو باندې کبر کړئ شاجر سوالاتم لا تلقصون اجركم کبر کړئ شاجر تاسو دا بیان المصارف چاته ورکه للفقراء الذين يسروا في سبيل الله دفار دغه فقراء چې سار کړی شي په دې د الله کې لاول بسراق دي طلبا دي دغه محصول في سبيل الله دي علم سره دا دي الهي دي دارګ دي بسراق مجاهدين دي للفقراء الذين يسروا في سبيل الله هغه محتاجین ته چې مرګ شي په لار د الله کې لا سدعو نظر بل په جهاد کې مسؤل دي دایله په حصول کې مسؤل دي دا جهاد دی مع نفس لا سدعو لك مخکې منګه په صبر جهاد کې کړی لا سدعو نظر بل فی الارض طاقت د سفر کول فزمه کې چې سفر وکړه مالو غټي یا سبهم الجاهل سد الخبير دي جاهل سد العالم دي برا جاهل سد الخبير یا سبهم الجاهل اغریا وبال بقي فدي محصورين باندې چې طلبه مجاهدین دي وبال بقي فدي باندې لا خبره د حال دي نه مالدارو سپیر جامع به وسی روبل به خبر سرګه چې تاخلي بازار د خله حال ته وګړه کتاب وسري چې پاړي وسري د کور نشته اتحاد نه ګوري یا سبب الجاهل اغریا وبال بقي فدي باندې خبره د حال دي نه مالدارو بل تعفو اولي د وجه ذلك ول سوال الله جو سوال برکې لا وی یا تعرف بسیما خو ګور حالات فی جنبت دي را په کو نشانه دي سره چې مسافر دي کور نشته دي خامہ خاطر چې پاړس کې لغو ضرورت دی کتاب ته ضرورت ته جامع ته ضرورت ته ګل حوائج دي خپل زار باندې قیاس او تعرف بسیماهم خو په جوه دی په کو نشانه دي سره اسالون الله سلحافا وعد خصال باندې کې خلق نه فواز خلبانه دته تفسیر بالمحاوره ویل کی خپل معنا د الحاب بلسن کېدل چې سړی پسې ورخري د بلسر په شادي مګي چې پیسرا کا ټکرا کا پیسرا کا ټکرا کا او د خزم نه کړ د محاوري بارا دار چې دا خلق د بس جب کوي ذکر بشر قران نور الله برکات معنا کول هغه بکله تفسیر بالحاصل کو لا سالون الله سلحافا سوال کې د خلق له فواز خلبانه چې پیسرا کا ټکرا کا پیسرا کا ټکرا کا خل بس کېږي لا سالون الله سلحافا چې بل سر شي سبب فاصل فریزي لا سالون الله سلحافا سوال کې د خلق له فواز خلبانه او ما تنفقوا من خير ترغيب الفاء وما تنفقوا من السائل فاق چې په اخلاص سوي دا بربادي کړه وما تنفقوا من خير فإن الله بعليم قاصد تاسو کوي د الله فإن الله
جاری وکړه باغ په حال باندې فویل الذين ينفقون اموالهم بالليل ترغيب انفاق بیا او بشارت هغه څه چې خلک خپل مال د شپې او د ورځې په پټه او په ښکاره باندې لاس پیږي فلهم اجرهم عند ربهم ذي فار اجر دې الله سبحانه وتعالى په دې باندې فلادون کې وخت ولا هم يحذرون بدی غمجر چې په دې په دنیا کې دا وس زجر البخلاء مسله دې سود رزق سود ذکر کړه ځکه کم چې سود کې د وجه د بخل لګي چې هغه دومره بخیلی بدذات چې چاله قرض حسن نور کوي بس دې ور کوي الذين يقولون الربا لا يقبل الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ابن کثیر روایت ذکر کړی دی فروات عبد الله المسعود چې دا ابن هغه ذکر کوي چې دې لپاره ودر او یا دروازې دي یعنی هغه قسمه دي ګناهونه دي هغه چې کوم دي لا ټول د کبیره سندري او هغه د دې ستري په دې باندې مشغول دي په دې کارونه باندې هغه سره خصوصي چې لاس په سل په 200 ور کول بلکې ميود خلکو چې لا ټول د کبیره سندري مسله دې چې دار چې کوم به فاسد وي په هغه باندې فیضا مثل حرام دي هغه خلکو ټول به فاسد دي دا د عوامو په بدله چې د پسرلی به درځل کړي ساکي د مې چې تعین ورکی او دا چې نیټه مجهولي دا مسله په جهالت د ریس فساد راځي او دا نیټه ټولې دا وربشلو پورې بدله دا درکړه او د مساړو د سر پورې بدله چا د مساړو د سر د مساړو د سر په دې ساکي به دا کته دا ورځ مو ترګه پلاني مېش پلاني ورځ که جهالت پر ټکی راشي دا به فاسد ګرځي به فاسد به دفاع روا ده دا خلک دوه قسمه به کې نه حال به نه به اچي فی بیاتل قبلار مو زور شو وچو زور شو دا خلک دا کوي قبلار و به خرڅ کی وا خرڅ کی کې جبلار و دوره قیمت نه کوي چې دا لحال بیاتین فی بیاتین دا کې داخل دي اذا چې کوم معاملات دي کې دي ته حلال هغه ټول حرام دي فضل ذالکم سره هیڅ ذل چې خلک کوي الذين ينفقون اموالهم بالليل الذين ياكلون الربا لا يقبل الا كما يقبل الذي يتخبطه الشيطان آکسان چې خوري مال د سود ربا و دکیږي هر غسی چې حاصل شي په عقد باندې بلا عوض ذکر تحفظ بلا عوضین وی هغه چې حاصل شي په عقد سره بلا عوض په عوض کې فیصله وی دغه ته ویل کېږي سود الذين يقولون الربا لا يقبل الا كما يقبل الذي يتخبطه الشيطان هغه څنګه چې خوري مال د سود نو پاسي کې د قبر الله الا كما يقبل الذي مغش بشاد فاتو لا چې حرام کړي اگر شیطان بشاد مرګوال باندې دغه چا باندې جنات راغلي او هغه لته ټکای او حیرات دریاري دی او د حیرات د الفاظي کې دا معلومه شې چې جنات او اثر شته انسان باندې شیطان د جبريل جنات لري نو پاسي کې قبر رسولان الا كما يقبل الذي مگر بشاد فاتو لا چې حیرات کړي اگر شیطان جنات د وجر سيدو جنات لا داولي حالت د سودي بداسه کوي ذالک بانهم قالوا الا والبيع بالربا فسود دي مر چې دي سو جان بویل دا مسله کوله الا والبيع بالربا به بشاد سه دواړو کې په باطل سو پیدا تاوال کې هر څوک پیدا کوي او په دې لپاره شریعه بور دي بل غیر شریعه بور دي الا والبيع بالربا اله په حلت کې ویل بدی سو دارو چې دا به بشاد سود باندې دا به حلال دا سود حلال دي حرام کې دا خبره دي غلطه را احل الله البيع وحرم د قول د سجانو دا خبره د سجانو غلطه چې دواړه په یو ډبانی ودي احل الله البيع شاګری دي احل الله البيع وحرم الربا حلال کړ الله پاک به ذرا وحرم الربا حرام کړ دې سلرا فمن جاءوا بوذته بالرب ما تو چراغ تر ساته او مسله د سودي واور د جسد حرام دي هغه تو چراغ ته ول شهادت طلب فضربنا فتها مرشد صلى وله ما سلف رسول الله براد فله ما سلف فضل فائدہ فضل رسول الله اقل رسول الله غسیشي زيتي سد شغل سي فله ما سلف فائدہ حق د اخذ رسول الله وامره الى الله نور بسرد فوز الله تعالی وبلا جو چراغ ګرځي ستا فسور دو دي آیات الله مبارک دواز او رشاد کې تو چراغ ګرځي ستا فولائک اصحاب النار کما سزا چې کافر دا سزا د سودی ذکر کړه اکثر سودی کافر ګرځي لکه د حلال او بل استحلال کفر لکه سزا دا ذکر کړه فولائک اصحاب النار هم فيها خالدون کما سزا چې د کافر ذکر کړه د خلود بالله هغه سزا سودی غالبا سودی کفر ترسيږي غالبا دا سره ذکر ده هغه سو علامه کې ذکر کړه ان بل بیا بس الربا اکثر نن سبا سودی چې ګوري نه هغه څه دي ته حرام عبارت د بور فیدی ځل ترسیس په عربیان ودا بار د بور فیدی حلال دي او بل استحلال کفر ذکر د سودی الله دا ذکر کړه فولائک اصحاب النار او فيها خالدون دغه سودی جهنم دی پر جانب بیا شوی يمحق الله
الربا ورب الصدقه الله فعلا كي بعد صد اخرت جداوي ورب الصدقات زيتي بعد صدقات اي خير برکت ورزي والله لا يحب كل كفار لا سوى الله فاغفر كده هر كافر گناهگار سلام الا بشارت الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاه واتوا الزكاه اكسا جهل كده الله وحدانيت او الله صفات باندې عمل کوي په اخلاص باندې په اتباع شریعت باندې پابند کی نماز ور کوي زکات حق واجبہ لهم اجرهم عند الذين فعل اجر الله سولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لبين بدي باندې بدي غمجلوي يا ايها الذين بيت سجر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا او ایمان والو چې دا باندې ایمان کوي ویری د الله را او د تقوا اصل دا چې وذروا ما بقي من الربا فريق دا چې پاتې وي سودنا او سود باخلي ان كنتم مؤمنين کتا ایمان راول کې د الله کتاب باندې فإن لم تفعلوا کچتا صدا کارونه کې ایسو جانو سود پرې نو خدا فذروا بحرب من الله خبر شي په جنگ سره طرف د الله دی سجانو ته اعلان دی جنگ د الله د پیغمبر د الله نه فذروا بحرب من الله خبردار شي تاسو په جنگ سره الله طرف د پیغمبر د الله نه تاسو د الله دشمنان دي پیغمبر دشمنان وي تم فلکم رؤوس اموالکم تاسو دوی سره سود ساز فارش رسول مان نه هغه حق سره هغه سو لا تظلمون تاسو مظلوم نه کوي جسد اخلي ولا تظلمون تاسو مظلوم نه کوي چې رسول مان در باندې کړی شي ویل کان ذو سردیل کچوی دا قرضدار چې صاحب قرض پورې دي سود باخلا کوي قرض تنگ دا وی دا قرضدار تنگ د سفر زیرت الله به سلام مولت ته تمام دای پورې به سب د سره باندې وبسا رسول مان اخلا او کچراغه رسول مان دا کور وسره سره تاخير توکا فرضرت الله به سلام مولت ته تمام دای پورې وخت تصدقوا او وردا رسول مان دا سو حق شتا او وسره سره تاخير وته کې وان تصدقوا یتا خیرات کې پر رسول مان باندې هغه تفرید خیر لكم دا ساز پر نه وردا یو کوم تعلمون کجر تاسبیح کې ودی باندې وتقوا یوم تقیم وتقوا یوم ترجعون فی الله ویل کی تاسو ایسو دیانو قیامت را روان دي قیامت کې حساب کتاب کیږي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله ویل کی تاسو دا ورځ قیامت په اساس بشي الله د کیږي اساس به حساب کتاب کیږي ترجعون فيه الى الله جو بس کی بتاسو الى الله لا تعالی حساب کتاب فرض متوفا كل نفس ما كسبت وربر نشي هر نفس بدل اعمال جزي کړي وی کار خیر الفخير وکار شر الفشر وهم لا يظلمون فدي بار بزي ظلم کړي شي آیات طويله کې بیان د امور انتظامیه لفارض تبي ما سبقا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى او ایمان والو اذا تعاملتم بدين کله تاسو معاملې کوي د قرض دې برا ذکر کوي سلام بیا اخلي او هغه سیاویو ورکه سلام دې ته ویل کیږي بيع المؤجل بالمؤجل بيع تداري او هغه کم سمج دی غلا کوي اذا تداينتم بدين العلاج لمسمى کله چې سبا سما بل کوي د قرض تر نیټه مقرر فوري فكتبوا ولکه قرضا لیکل وکي او گواهات ورسي ولکتب بينكم كاتب بالعدل واسرجل سلو په ځای سر لیکي نظر په ځای سر لیکي ول لکه یو ټکی سرکار کی کنه چې یو ټکی کم کې سر شي زیات شي نظر شي کنه الله سے برکی مرشي ولکتب بينكم كاتب بالعدل لیکل دی کې مرشي په مې ساز کې په انصاف سوال با کاتب نکتب انکار در کې مرشي در کولو در کولو کمال لبال الله په فضل کړي لیکي ته خو درې دې مسلمان خیر لټي زدي وجه چې الله تعالی ورکړي تر خط فلکتب لیکل دی کې دی ول یبل الذي الحق او بیان بسو کوي بیان به مقروض کوي ول یبل الذي بیان به عقل شفاغه باندې قرض الحق القرض بیان به عقل شفاغه باندې قرض دا ول يتق الله بیان ټول کې دی ویریږي رسول چې په دبار زرد او دی ما باندې سل دی ول يتق الله ویریږي دا الله لا چرب د دریا ولا خاص من شهر دې کې به دغه حق نه شي راځي کومه دې حق دې فیل قال الذي على الله والمقروض بیان کې فز کجری واقع شفاغه باندې حق دې قرض الفاغه باندې سفیه القبق بیان نشي کولای به کوفی او ضعیف او خيار وي او کمزور وي مریض وي ګډا وي بارش او لا ستوي بالله یا طاقت لري چاړه وي او لا ستوي بالله سره طاقت لري چې باندې کې دې بخلا فليبلل وليه د بیان دی چې به قول وارث د بلادل په حساب باندې واستچو کله چې واځ لیکل لري لیکل کوي خلک گواهات ورسي واستشهدوا شهيدين بالرجالكم گواهان سي تاسو ګو د گواهان چې سړو ساتي مو بلاد د رجالکم کی اشاره دي طرف ورسي تاسو د
کوه د سړو ساسونه فإن لم يكونا رجلين کې چېنوي دو کسان سړي د فرجل و براتان یو سړی او دو خزری فرجل و براتان یو سړی دی او دو خزری دا د الله قانون دی او دا بارو بشرا چې د خزي عقل په نسب باندې د سړي دا فرجل و براتان لکه حدیث کې راځي د اختر فورس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر کا زنانه وتا او تقریر کې مقصد صحابيات دي مثال داغي چې ما سره تاسو په جهنم کې ولې نه اخلم د وجه د نقصان د عقل ساسره د وجه نقصان د دې ساسره یو صحابي ته پوښتنه کوي د خود د نقصان د عقل څخه وجه دا او د نقصان د دې نه وای تاسو قران دی ویلي چې قران ذکر کوي فرجلو وبراتان د قران د خزي عقل په دې بده سړي باندې کو دا دلیل دی چې د عقل په دې باندې سړي د خو چې سړي بند کوي دا عقل بنور کېږي مخ کېږي بنه او د سړو عقل شوی ځکه چې خزه خو مونږ کې دی وجه چا عود لوتا نو دې کې بس عقل پاتې شي تاسو دین نقصان دی تاسو ما روزه خوري په مهواري بیماری کې دا نه مونږ کوي په مهواري بیماری کې حرام کې شاري رسخت ته غیتا پدې کې نو سړی ته چې رسخت نشته دا هغه مشه په حیث کې چې نو روزه نسی لکه پنجابیان نه او نه مونږ کوي دا همیشه د په حیث کې دی د خزه نه زیات دی نو دا نقصان د دیندار چې تاسو په مهواري بیماری کې مونږ کوي مهواري بیماری کې روزه نسی دا قانون دی نو خزه په دې وته دوه خزه دو یو سړی په دې قائم کړي د دې قانون الهي په پاکستان کې خلاف شوی او په لاهور کې دې خلاف داغي جلوس وتلو د خزو او دا جلوس مشر چې و د گورنر خزو د دې خلاف چې دا ظلمي قانون دی سره سړی د برابرۍ په شهادت کې دا ظلمي قانون دی چې خزو سړی دا کم کړی دی د دین ابو جهل دونه خلاف نه وکړي چې جلوس یې سره د الله د کتاب خلاف کنه او دې نن سبا کلمه ګو مسلمانانو او په پاکستان کې د خزو جلوس وزي د قران خلاف او پای کې ور صاحبانو د مدعیان عمل بالقران چې دی دین صاحبانو د مد بیانونه کول خزو حقوق پوره کیږي ان اجر کړي زموږ مرګري شي د خزو حقوق پوره کیږي د خزو حقوق دا چا بیان ورنکړ چې دا کافر دي مرتد دي بالکل او دا جیل ته ګرځي مرتد حکم خدای چې من بدل دین فقتلوه او امام سے مسلک دار چې خزو ونه قتل کیږي ما کان لحاظي د تو قاتل دا بل مسلک دی یا د قتل شي لکه څنګه چې نور ایمو مسلک دی یا د جیل ته وګرځول چې په جیل کې یا مردار شي او یا توبه وباسي دا چا بیان ور کړي په دا وخت کې نه خدا بکې مد بیانات او خود حقوق په پوره کېږي د خود په حقوق نظر ورزو دا چې دا خدمه دا کم چا چې جلوس سره دی حکم چې دا مرتد دي ځکه د آیات خلاف صریحا کړی دی دا مرتد دي د خود سړو سي نکاونه ماته جیل ته دی ورزول شي چې یا توبه وباسي یا مردار شي په جیل کې د دې آیات خلاف نه فرجل مراد وسم قانون دا دی په دې نو کې چې خلک حاصل اخلي په دا کې شورا چې دا څنګه دي نه دا وټونه نو چا دا شریعت پلانې نمال شریعت څنګه تاسو شریعت وای په شریعت کې د سړیو د خدي فرق دی او صاحبانو دا شهادت دی کنه چې شهادت نه فشر کې خو سړیو د خدي فرق دی فرجل امراتان په دې سلیکشن کې څه دی د سړیو د خدي فرق څه سړیو د خدي وټ بالکل برابر دی قران کې د عالم او جاهل فرق دی هل سبیل الذين يعلمون والذين لا يعلمون او په دې وټونه کې په دې سلیکشن کې د جاهل او د عالم فرق څه لسخر او نه علما لسخر څه دي ا دې چوت دی کنه یو طرف ته لسخر دي او بل طرف ته لس علما نه علما یو ته کم دی کنه نه دې لسخر وټ بر دی د دې قانون کې په دې قانون کې یو طرف ته لس فساق فجار او حرامیان بدذات ظالمان دي او بل طرف ته نه صلحا دي نه صلحا دي نو په دې قانون کې د نه صلحا وټ منظور نه دی او د لس فساق او حرامیان داغي وټ سره منظور اداري منظور دی فتوزه کفرجل امراتان نو یو سړی په شهادت کې چې شهادت بغیر چې دوه دي په دې رس یو سړی باندې فرجل امراتان یو سړی دی دوه دي ممن ترزون من الشهداء دا چې تاسو بسن کوي د شهداونه انت ذل اولی دوه دي په دې سړی قائم شری په خپل تنسیز ذکر کې انت ذل ان تنسیا ذلات ہمارا نسیان انت ذل هدا ما اخذ